زما محترم و عزتمندو نن چې مونږه او تاسو کم تقریب کې ناس یو نو دې کې به د هغه ماشومانو سرپرستان مشران هم راغلي وي چې د چا نن په دغه مدرسه کې ختمونه شوي دي او نن مونږه او تاسو په دغه خوشحالۍ کې شریک یو یو خبر استاسو مخه د صرف د عرض کومه چې زمونږ د مدرسو دا څومره منتظمین دي په دغه ورځو کې د ختمونو تقریبات د قرآن کریم ختمونه ختم بخاری د ترجمه ختمونه د ناظری ختمونه په دغه ورځو کې کیږي او تاسو ټول مسلمانان په هغه کې شرکت کوئ د قرآن دیر سپاری دی او دا دیر سپاری دی استادانو د خپل شاګردانو ته ځان لویلی او د اخیری درې سورتونه یا واتکال لسکال علم کی او د بخاری شریف اخیری حدیث بیا اغه له یو مشر راو غواړي او تاسو مونږ ته تکلیف راکړي او هغه تقریب کې مونږ هم شریک زمارونو نور هغه وجه چې کمی دی چې بده ثواب میلاویږي او دغه مجلس ته د حدیث پرانا کې سلور زره فرشتي الله پاک را لیږي چې د ختم قرآن مجلس وي نو سلور زره فرشتي الله پاک راولېږي چې تاسو لړې شئ او په دغه مجلس کې چې څومره خلک دعاګانې کوي د هغې په دعاګانو باندې آمین وایي یا دا زمونږ د اسلافو طور طریقه دا یا د صحابه کرامو کې بعض صحابه کرام حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دا غي ودا یو ترتیب چې د ختم قرآن په موقع باندې به خپل خپلوان را جمع کړل او بیا به هغې ته دا وی چې ما دې دپاره را جمع کړي چې دا د قبولیت مجلس سے زه به دعا کوم او تاسو بیا امین وایئ زه یو عام ساده خبره تاسو مخې ته ږدمه د دې مدرسو متعلق د دوه قسمه خلکو ذهنونه چلیږي یو هغه خلک دي چې هغه اسلام پسند خلک دي ستاسو په شان دي او زمونږ په شان د هغوی په ذهن کې د مدارسو په حواله باندې ښه تجزیه پرته وي او د هغې په ذهن کې ښه تبصره پرته وي چې دغه مدرسې دا د انسانیت کارخانې دي دې کې انسانان تیاریږي دې کې د دین مصریان تیاریږي او دې کې د دین دپاره اسپایان تیاریږي هغې به دې خوشحاله هم شي او په دې باندې مطمئن هم وي چې دا خو زمونږ مدرسې دي او د دین کار پکې کېږي خو یوه طبقه په دې معاشره کې داسې هم موجود ده چې د هغې په ذهن کې د مدرسو په حواله باندې منفي تبصره او منفي سوچ پروت دی او هغه منفي سوچ او منفي تبصره یې دا ده چې هغې وایي چې په دې مدرسو کې دهشتګرد تیاریږي او دوی ته په دې مدرسو کې د دهشتګردۍ تربیت ورکولی کېږي او دا زه د ځان نه خبره نه کومه ډېر شواهد داسې موجود دي اور اوس کال زما یو ملګری و هغه ما ته وایي چې ماشوم مې بیمار شو ما ته چا پېښور کې یو غټ ډاکټر وښودو چې دی هغه له بوځه ما چې کله هغه ماشوم هغه ته مخې ته که نمبر مې راواخېسته او هغه معاینه شروع کړه نو بیا چې هغه ته دوايي لیکله نو هسې ما نه یې تپوس وکړه چې دا ماشوم دی څه کوي نو ما ورته وی چې دی مدرسه کې سبق وایي دا د پاکستان د ډاکټر خبره کوم او زموږ د معاشرې د دې معاشرې خبره کوم وی ما ورته وی چې به دی خو سبق وایي مدرسه کې حفظ کوي قرآن شریف یادوي وی دا هغه ډاکټر وینا دا وه چې ما ته وایي چې مړه ځا دې څه په تکلیف اچولی دی چته یو عصري اداره کې به داخل کړي او ښه تعلیم به په کړي او ډاکټر به جوړ کړي او انجینیر به جوړ کړي او یو غټ افسر به جوړ کړي
مدرسې ته دی ولېږه د وخت هم ضایع کو خپل هم ضایع کو معاذ الله او سبا به د دنه یو ډېر لوی شي دهشتګر جوړ شي یا به تا مړ کړي او یا به ما مړ کړي. دا زمونږ د معاشرې د خلکو دا یو منفي تفسیره پرته ده. نو زمونږ د مدرسو منتظمین په دغه موقع کې مونږ او تاسو له تکلیف هم راکړي او مونږ او تاسو دلته جمع هم کړي د یو اعزاز په نیت باندې او دا مونږ ته ښیي او د دنیا ته هم دا ښیي چې مونږ د مدرسو کې دهشتګردي نه ښیو بلکې مونږ د مدرسو کې د الله قرآن ښیو. او نن د خپلو بچو ته وګورئ ستاسو بچو چې څه په دې کال کې 2 کې او 3 کې زده کړي دي نن به یو قاری چې هغې ته اخري ختم کړي نن به یو عالم چې هغې ته اخري حدیث بیانوي. نو د دې لپاره زموږ د مدرسو د منتظمین چې دا د خلکو ته مخکاره شي څرګنده شي چې د مدرسو کې دهشتګردي نشي ښودلی. El education ni de que se digo ser de medicine gracias a como doble خیرات